حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام واقعات تفصیل سره ذکر شو. د حضرت یوسف علیہ السلام واقعا دې لپاره الله جل شانه ذکر کړو چې يهوديانو د مکه مکرمه چې کوم مشرکین او دوی ته یو طریقه خودله چې تاسو دا پیغمبر کوم معلومول غواړي چې دا برحق پیغمبر دی نو دغه یو څو سوالات کوي. کدی دا هغه سوالاتو صحیح جواب درکینو تاسو پوه شئ دا برحق پیغمبر دی. نو په هغه سوالاتو کې یو سوال دا و چې دا بنی اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاد چې کوم د حضرت موسی علیه السلام قوم او په مصر کې د فرعون سره مشهور واقعه پیښ شو. د دې واقعینه هم مخکې 1500 کاله مخکې دوی خو په کنعان کې ملک شام کې آبادو چې دوی مصر ته څنګه راغلي دي او کله راغلي دي د دوی تاریخ څه دی تاسو دې پیغمبر نه تاسو کوي. يهوديانو په علم کې دا خبره واچي د دې واقع علم خو یو موږ سره په تورات کې دی او بل هیڅ چا سره د تاریخ د مکی خلکو په علم کې نشته دی. او بیا د یو داسې کس چې هغه امي دی ان چې د مور پیدا دی نو چا علم نه حاصل کړي چرته یو مکتب ته یو ادارې ته یو استاد مخ ته د علم د حصول لپاره ناس نه دی بالکل امي دی. هغه ته دې مسله علم چرته چې د بنی اسرائیل تاریخ د حضرت موسی علیه السلام د زمانې نه 1500 کاله مخکې د یعقوب علیه السلام او دغه د بچو د کنعان نه مصر ته هجرت کول او بیا په مصر کې د دوی د خاندان هغه چې مخکې چلیدل تر د موسی علیه السلام زمانې پورې د دې علم دی پیغمبر سره بچت نه راشي. چې کله د مکی مشرکین او نبی علیه السلام نه دا سوال وکړو چې دې جواب مونږ ته پکار دی الله تبارک وتعالى سوره یوسف نازل فرمایل چې په دې کې د ابتدا نه د حضرت یوسف علیه السلام د بچپن نه د 2 کالو د عمر نه تر اخره پورې الله تبارک وتعالى تفصیل سره د واقعا ذکر فرمایل. اوس په دې کې دا ذکر کوي چې دا خبرونه چې کوم مونږ ته بیانو اے نبی صلی الله علیه وسلم دا د غیب خبرونه دي او ته په هغه وخت یلته نوی چې کله دوی مشوره کولو دوی راجمع کېدل یو تدبیر کولو دارونه د یوسف علیه السلام دارونه چې کله تدبیر کو ته الته نوی دا یو مشوره او یو تدبیر دا غي چې هغه موږ را نقل کو او تا کوم بیان کو. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده په دې آیتونو مبارکو کې چې ازما محبوب پیغمبر کته هر څومره هرڅ کې د دې ایمان اورل لپاره خو اکثر د دوی نه ایمان نه وروړي کم تر خلک د دوی نه ایمان وروړي او ته د دوی نه د دعوت په عوض کې څه اجر او څه بدله هم نه غواړي بلکې دا خو یو نصیحت دی د ټول عالمونو لپاره. او دغه شانتي څومره د توحید نخې دی چې په 24 غنټې کې په غنټو کې د دوی د سترګو مخه ته تاویږي راتاویږي او دوی په اوړي وروړي هغه د توحید دلایل دي چې دینو یا راز داغې نه کوي مخ داغې نه اړي خو ویلي چې دا د توحید دلیل دی. دا ټول کائنات د دوی مخ ته نقشه پرته ده د هر څه لیدو کتو باوجود چې د دوی مخ اړي او چې کوم په دوی کې د توحید د الله جل شانه د ذات د منلو دعوا کوي هغه کې اکثر مشرکان د الله جل شانه منل دي ته نه وي چې د الله تبارک وتعالى توحید امني او الت غیر الله نه مدد مواري د الله تبارک وتعالى د توحید منلو دعوا هم کوي د نفي او د نقصان مالک بل څوک غني د الله جل شانه د منلو دعوا هم کوي ورسره څوک شریک مقرري دا عقیده توحید نه دي. د الله جل شانه منلو دعوا کول ولا هم ډېر مشرکان او بیا فرمایي چې آیا تاسو د دوی په حق له پامن کې شوي چې په دوی باندې د عذاب نه راځي ناګهانه نه بلکې چې هر کله یې ناګهانه په دوی باندې عذاب راځي دوی ته خبر هم نه. ذالک من انباء الغیب ذالک دا من انباء الغیب خبرونه د غیب دي نوحیه الیک چې وحی کومګه ستا طرف ته د غیب خبرونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نور پیغمبرانو ته اخبار د غیب یعنی د غیب خبر ولا ورکول کیږي علم غیب چې د الله نه سوا بل چا سره نه انبیاء کرام سره علم غیب نه وي د غیب علم ورسره نه اخبار د غیب وي د غیب خبر ورته الله تبارک وتعالى را رسي. علم غیب دي ته وایي چې سره یا یو نبی په خپل باندې هغه معلوم انبیاء کرام سره دا علم نشته چې هغه په خپل خو باندې یو د یوسف معلوماتو دي ته علم غیب وي. الله تبارک وتعالى چې ورته خبر راولېږي هغه ته اخبار د غیب وي د غیب خبرونه الله جل شانه وتعالى لګي نو ځکه فرمایي ذالک من انباء الغیب دا خبرونه د غیب دي نوحیه الیک چې وحی کومګه ستا طرف ته وما كنت لديهم او نبی ته دوی سره اذ اجمعوا کله چې دوی جمع کړو امرهم خپل کار وهم يمكرون او دوی تدبیر کول او کله پوښ کوي خپل تدبیر او فیصله یعنی زرګونه کاله منځ کې تیر شوی دی د یوسف علی السلام او د نبی علی السلام په منځ کې زرګونه کاله وما اکثر الناس او ندي اکثر خلق ولو حرصت بمؤمنین اگر که تو غواړي ایمان وروړونکي هر څومره حرص وکي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء
زما محبوب پیغمبر کته غواړي چې هدایت نشي ورکولي تر څو پورې چې د الله جل شانه ذات نه وختي. چونکه نبی رسول الله حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، ډیر زیات حریص په خپل امت باندې چې دوی ایمان وروړي. خو الله تبارک وتعالى فرمایي چې داسې نشي کېدای چې ټول ایمان وروړي. لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين، ضرور بالضرور ز جهنم هم د خلقنا د جنات او د انسانانو نه ډکوما. جهنم ته هم څوک ځي کنه. بعض خلک پناپویتیا کې دا وایي چې په بهر ملکونو کې چې کوم کافر په کفر په حالت کې مري هغه تاسو به مونږ نه کیږي، هغه تاسو به مونږ نه کیږي ځکه مونږ زموږ وس مطابق الله جل شانه تاسو کوي چې څومره مونږ کولی شو او څومره استعداد او طاقت الله تبارک وتعالى مونږ راکړي هغه مطابق به مونږ تاسو کوي. وما تسألهم عليه من اجر، او نغواړي ته د دوی نه په دې تبلیغ باندې اجر. ان هو ندد الا ذکر مگر نصيحت دی للعالمین، د ټول جهانونو لپاره یو نصيحت دی. وكأي من آية او سمره نخدي في السماوات والارض اسمانونو پسمک يمرون عليها چې تیریږي دوی پاغي وهم عنها معرضون، او دوی دغه مخ اړون کړي. د کائنات یو ذره او یو وشنه پاڼه د الله جل شانه د توحید نه ډک دی، د الله جل شانه د توحید د دلایلو نه ډک دی چې الله تبارک وتعالى د دنګو بوټو ته د دوی د رګونو په ذریعہ باندې دي پانو اثر پوری الله جل شانه قطره وبرسي. د شانتي په 24 غنټې کې د الله جل شانه لکونه کرونا نعمتونه هغه څنګه استاد سترګو مخ نه تیریږي تر دې پورې چې وفي انفسکم افلا تبصرون. د الله تبارک وتعالى د توحید دلایل استاسو په خپل په وجود کې دنه موجود دي. د انسان دا شپږ فوټه بدن دا یو لوی د قدرت یو کارخانه ده، خو چې کله انسان غور او فکر وکړي. وما يؤمن اكثرهم، او ایمان نه وروړي اکثر د دوی نه بالله په الله باندې الا وهم مشركون، مگر دوی مشرکانی. ایمان وروړي بظاهر باندې ایمان دعوا کوي، خدای الله جل شانه په ذات او په صفات کې شریکان ګرځي، مشرکان وي. توحید عقیده توحید دي ته وایي چې د الله تبارک وتعالى په ذات او په صفاتو کې هیڅ قسم شریک مقرر نه کړي. د نفي او د نقصان مالک یو د الله جل شانه ذات وګڼي، د رزق فراخي او تنګول والا یو د الله جل شانه ذات وګڼي. دي عقیده توحید وي. افامنوا ايدي دي بيرشل امن کې شول ځان په امن کې غني ان تاتيهم شراشد دوینه په دوی باندې غاشيه یو خریدون کې افت را خریدون کې افت په دوی باندې غاشيه من عذاب الله د الله د عذابنا، او تاتيهم الساعه يراشي په دوی باندې قیامت بغته ناګهانا وهم لا يشعرون، او دوی ته خبرهم نوي. افامنوا ايدي بيرشل د دوی یې ختم شو آیا دې خبرونه چې ان تاتيهم غاشيه چې راشي په دوی باندې یو افت یو را خریدون کې افت په دوی باندې راشي، یا د الله عذاب یا ناګهانه قیامت واقع شي په دوی باندې بغتة ناګهانه وهم لا يشعرون، او دوی ته خبر هم نه دي د الله جل شانه د عذاب نه څنګه بير شو، څنګه د ناګهاني عذابونه دوی چې هغه بير شو. د الله تبارک وتعالى د توحید واضح دلایل کتلو باوجود دا غینه چې د قصدن عمدن اعراض کې دا غینه مخړي او دا غینه انکار کوي. ترجمه ده ذلك من انباء الغيب، دا خبرونه د غیب نوحيه الیک من وحی کو دي ستاسو طرف ته. وما كنت لديهم، او نبی ته دوی سره اذ اجمعوا امرهم کله چې دی په خو خپل کار وهم يمكرون او دی تدبیر کولو. وما اکثر الناس او نه اکثر خلق ولو حرصت بمؤمنین اگر که تو غواړي ایمان وروړونکي. وما تسالهم او نه غواړي ته د دوی نه علیه په دې تبلیغ باندې من اجر اجر. ان هو ندد الا ذکر مگر نصیحت دی للعالمین د ټول جهانونو. وكأي من آية او سمر نخذ في السماوات والارض فاسمنون کې پسمکه کې يمرون عليها چې تیریږي دوی پاغي وهم عنها معرضون، او دوی دا غینه مخړون کړي. وما يؤمن اكثرهم او ایمان نه وروړي اکثر د دوی نه بالله په الله باندې الا وهم مشركون مگر دوی هم مشرکان دي. افامنوا آيات بيرشل ان تاتيهم چراشي په دوی باندې غاشيه را خوردون کې آفت من عذاب الله د الله د عذابنا، او تاتيهم الساعه يراشي په دوی باندې قیامت بغتة ناګهانا وهم لا يشعرون، او دوی ته خبرهم نوي. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين.